الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دماډېر عزتمندو مسلمانانو مشرانو نوجوانانو دماغیاندو امیاندو نن به ان شاء الله مو په دې موضوع باندې خبره کوو چې واره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل خوږ ملګری حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته خاص نصیحتونه کړیو په ایوه موقع باندې او په یو حدیث کې دغه انو نصیحتونه رجم دي او هغه د نصیحتونه دي چې هغه کې مو د پاره هم ډېر لوی سبق تا لمونو جوانانو د پاره ډېر سبق تا غریبانو د پاره ډېر سبق تا پکې زنانو د پاره سبق تا رشتہ دارانو د پاره ډېر لوی سبق تا هغه کې او خاص کر هغه خلکو د پاره څوک څه د دعوت کار کوي د تبلیغ کار کوي هغه د پاره ډېر لوی سبق پکې پروت تا او د ما عزتمندو به هغه خلکو د پاره کوم خلک څه په دنیا کې محتاج دي غریبان دي فقیران دي هغه سره د همدردی خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل امت د پاره به هر وخت په غم کې وو په پریشانی کې وو کله به چې د امت په باره کې دغه سوچ راغلو چې د ما امت چې تا گمراه نشي نو بیا ډېر پریشان او ډېر بخفاو همدا وجدا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل امت د پاره ډېر دعاګانې کړې دي هغه دې مو ډېر زیات خیرخوا خپل مور او پلار نه زیات خیرخوا خپل مشرانو نه زیات خیرخوا مو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان باندې څومره تکلیفونه تیر کړی دي څومره مصیبتونه تیر کړی دي هغه خالص دې د پاره چې هغه خپل امت ته صحیح لیار وخی نیغ لیار وخی د جنت لیار وخی او خپل امت جهنم نه بچ کی او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څکله به خاص خبره کوله خپل صحابه کرام ته رضی الله تعالی عنهم نبی به صحابه کرام متوجی کړلو هغه خبره د پاره لکه پښتنه به ور نو کړلا چې تاسو ته معلوم ده چې کوم یو کس ډیر افضل ده پتا سو کې نو د صحابه کرام به متوجی شو دوز دا چانه یې څه ده افضل ده یا بشاور نه پښتنه وکړلا چې کوم یو عمل ډیر خدا نو هر سړی ته به قتلو هغه مطابق به خبره کولا باز خلق ته به د بنځ خبره کولا باز وخت به د مور او پلار سره د سلوک خبره کولا چې خو سلوک ور سره کوي بعضو خلکو ته د جهاد خبره کوله بعضو خلکو ته نور د سنیکی خیاله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوه چې دغه نیکی په دغه کس کې کمیدن غومغه به ورته مغه وخت کې وخیاله او بیا د ما عزتمندو یو ور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سفر باندې روان او یو صحابي هغه سره په سورلۍ باندې ناشتو نو دی ورنه بار بار پوښتنه کوي چې کوم یو عمل افضل ده هغه ورته فرمایي چې الله او د الله رسول خپويږي دی بیا ورنه پوښتنه کوي نو څخه هغه صحابي متوجي شو هغه نه بعد او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خبره وکړه نو دارنګي خاص خبره بچوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به اول خپل ملګری متوجي کړلو هغه طرف ته متوجي به کړلو او بیا د ما عزتمندو دا نن چې کوم سبق تا
پدې کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ملګری خوږ صحابي جلیل القدر صحابي حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دا صدیق زهد ډیر زیات وو، تقوا په ټولو صحاباو کې زیات وا، خو حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دنیا ته بالکل اهمیت نه ورکولو. دی باره کې ډیر احادیث دي په بخاری شریف کې، لکه حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ نن ورځې به کوم شی دې ته ملاو شو د سبا غم به نه کولو، د غرمې به کوم شی ملاو شو د بیګا غم به نه کولو، بلکې چا به سبا د پر خبره کوله دی به سختی سره منې کولو. څه سبا به الله مالک تا الله دې موزي موارد الله روزي رسان ده الله بر ذکر کوي. او دې حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ چې کله اسلام قبل اولو هغه هم ډیر عجيبه واقعا ده. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د غفار قبیله سره تعلق ساتي، مکه نه ډیر لری ده. دی ووري د لوط په مکه کې د یو کستا چې محمد نماده صلی الله علیه و آله وسلم او هغه د توحید دعوت ورکړي خلکو ته او هغه پیغمبري دعوا کوي. نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ خپل ورور واستولو مکه ته ستلاټ شلک معلومات وکړه چې د خبره صحیح ده او کله غلطه ده. نو چې ورور راغللو ورور د خبره معلومه کړله چې هاو د یو کستا چې هغه د نبوت دعوا کوي. نو دی واپس لاړو ابو ذر غفاری ته و فرمایلو چې او دا تا خبره صحیح ده د یو کستا ده. خو د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ تسلی و نشولا، هغه خپل روان شولو. او دام تاسو ته په ذهن کې معلومه وي چې حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ اسلام قبل دون مخکې هم هغه موحد وو چې ته شرک نه وکړي په ژوند کې. هغه په ځل کې الله دا خبره چولې وا چې د بوتانو ته سجده کول او دا شرک کول او بل چاته تمه کول بل چاته ځان محتاج ول دا ټیک خبره نه ده. هغه د دې په تلاش کې وو چې د یو حق لیار شته ده، یو حق خبره شته ده. نو چې کله دې ته معلومه شو چې په مکه کې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه د توحید خبره کوي، نو د خپل روان شولو. ورور باندې پورا تسلی و نشوله، په خپل روان شو. څه کله خپل راغللو نو مکه کې خدا صورتحال و ته چا د اسلام نه مان شو خستله، چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مان شو خستله، او د مسافر و څوک پیژندونه. نو د په حرم شریف کې ناس وو، شپه ور باندې راغله، نو بل شپه ور باندې راغله انتظار کولو، څوک ورته ملویدونه پویدونه ته اوس پښتنه چانه وکم معلومات چانه وکم. نو یو اړ فرمایي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې باندې نذیر شولو او دې وکړو دې ته ویلو ته ماته لګی لکه ته ملمای او ته مورېز څه په دې کې ناس دي ورته او زه ملمایم. نو هغه ورته څخه راځه ما سره لاړ شپه و ما سره وکي. نو دې هغه سره شپې ته لاړو. نو دیوس خدای نه پیژندل کنا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا هم مسلمان دا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر زوی دا. نو دی هغه ته هیڅ ونه لشپای او ستیره کا پښتنه اور نه ونکړه. بیا اغلو په دویمه شپې بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ور باندې نذیر شولو، بیا ورته ویلو چې ته مسافری او د تا کار خو یا نه ده شه، ما په خیال کې شپه در باندې راغله راته ما سره بل شپه وکا. نو بل شپه ور سره وکړه. په دریمه ورځ بیا دا صورتحالو. نو اخر حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ حضرت علی سے ابو فرمایلو چې خبره څه ده، ما ته وکړه خبره کې دیش زیتا مشکل آسان کم. نو دی ورته ویلو زه خبره کوم خو چاته ویای نه، زه غلم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم یو کس ته دغه په تلاش کې رغلم ال ټوم هغه چیته ده. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایلو چې زبد بوزم هغه ته زه دغه ترس وایم ما په هغه باندې ایمان راوړی دا، خو یو خبره ده چې هغه زیته بوتو خطب ما پس ورستو راځي. دا بخاری شریف کې حدیث ده، ته ما پس ورستو راځي ما سره بجوخ نه تی کته ما سره چا ولیدلې نو تابع د خلق پرګدي نه. دسي حالت کې خو اسلام مو تر غلې ده، دومره سختيان یې غوي بزان تیری کړی. او بیا ورته دام ویلو فکچيري دسي ما سره چوک مخامخ شولو چوک ملاو شولو یا موچا ولیدلو نو زه به فورا تانه بلیګم، نو ته به مانه بلیږي بیا یا به زه د حاجت په باندې کینم یا بل په باندې زه به تانه سیټ تکېږم ستا ما سره څوک ونه ګوري په لیاره کې. بهرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شولو او اسلام قبول کړلو.
چې کله اسلام قبول کړلو نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې تو اوس لاړ شه خپل وطن ته کله ته ضرورت شي تاسو به مخبل جواب وکړو بس دې کې ته ذکر مکو د اسلام ځکه زتا ته به څوک تکلیف تیر کی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ توفر مل صدا څنګه کېدل شي ما به اسلام قبول کړی او زه به اعلان نکوم زه به نن په حرم شریف کې اعلان کوم د دې خبره نو لاړو ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ حرم شریف ته چې دا مشرکین نه ډک ودا او اعلان وکړ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نو د مکه خلک ور باندې را پڼ شو او وی وارو دومره زخمی کړلو چې پیژاندې نشوالو دومره زخمی کو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته هغه وخت مسلمان نو شوه هغه د خلکو نه منی کړلو او خلکو ته ویل چې ګورا د غفار قبیله سره تعلق ساتي دې ته تکلیف مرسو کني سبب د غفار قبیله ولا تاسو ته مشکل جوړ کی نو هغه ونه پرېګ دا ول خلاص کړو په دوه مې رځ بیا د وسار شو او بیا په حرم شریف کې عمدغه اعلان وکړ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او بیا د مکی قریش ور باندې رجم شولو ادای ووالو ډیر زیات بیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه د من کو خلقنا نو دغه صحابي دا تاریخ معتدی بنیاد باندې بیان کړلو صدا ډیر جلیل القدر صحابي دا او ډیر زبردست صحابي دا ډیر عجیبه ژوندۍ دي تیر کړی دا ډیر په غربت کې ژوندۍ تیر کړی دا ډیر په غربت کې ژوندۍ تیر کړی دا او دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر د مینې خبرې کولې یو علی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پیغمبر علی السلام ایوی غزا ته تلو نو چې ګوري ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ نشته دا نو صحابه کرام ورته ویل چې هغه نشته نو پیغمبر علی السلام ورته ویل چې نه هغه برچی اب خامخارچی هغه ما سره محبت تا اسلام سره محبت تا نو ګوري چې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ لارینه روان دا او پیدل روان دا نو پیغمبر علی السلام ورنه پښتنه وکړه ته چی ته اوسه پوری هغه ورته فرمایلو چې ما سره وخوا هغه وخه مو بیمار شولا بس الیاره کې مړ شولا هغه مو پریدا ولا نو زه پیدل روان شولم تاسو نو پیغمبر علی السلام ته فرمایي چې ته هر ځای کې مونږه بیل بیلې د تاب قبرم بیلوي او مغه خبر شوا چې کله حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ وفات کېدو نو بیل په دشت او په بیابان کې د دې کورو او په غځه کې ده وفات شي او بیا او د مسلمانانو یو ډله وا د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په قیادت کې حج تتلو نو هغه خادم ورته ویلو چې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وفات شوه دا نو هغه ورته ویلو چې مو قرباني جنازه وکړو نو هغه جنازه وکړه کې بیا دفن کړو دا نو دا خبره مدي بنیاد باندې دا واقعیا بیان کړه ابو ذر صاحب چې دا ډیر جلیل القدر صحابي دا هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم و نصیحتونه کړی دي هغه نصیحتونه تاسو واورئ او د موږ لپاره هم دي ټولن اول حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ په خپل فرمایي چې امرني خلیلی صلی الله علیه وسلم امرني خلیلی خلیل په عربي کې دوست دی جګری دوست د زړه دوست د زړه ملګری د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمای نه خستی امرني خلیلی ما ته خپل دوست دغه خبره وکړلې دا احکام رته بیان کړو صلی الله علیه وسلم بسبع وخبر ما ته وکړې ټول نه اول خبره دا وکړه چې امرني يحب المساکین ودلو منهم ما ته حکم وکړلو چې غریبانو سره محبت کوا او دویم دا چې غریبان ځان ته نږدې کا اول حکم دا ما ته وکړلو غریب سره محتاج سره مسکین سره د سره د محبت کولو د مینې کولې د همدردی کولو تاکید رته وکړلو او بیا رته ویلو چې غریب سره ځان ته نږدې کا دیتا پزړه کې ځای ورکا هغه سره امداد وکا دغه پریشانی حل کا د حل کولو کوشش وکا حل کوي خو الله کاغه بیمار شي هسپتال ته بوزا ډاکټر ته بوزا او کاغه ته د پیسو ضرورت شي چې وست رسیږي هغه ته پیسې ورکا کاغه ته د بل څه ضرورت ته تاوس کیوي هغه سره کوا کنه وینو خبره خور ته خامخا کوا د ما عزتمند د غریب سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم پزړه کې دوره محبت وو دوره خیال وو د غریب سړي او د مصرت حال دادا چې مو غریبانو نه تختو چې دا قرضار نه ونه غواړي کغه غریب د مو په خپلوانو کې دا او که په پردیو کې دا چې وګورو چې دا غریب دا بس پټي ګورنا چې دا بیا منو څه شي غواړي یا به قرضا غواړي یا به بل څه سوال کوي
یا غریب سړی د مو په دروازې باندې راشي به موږ ته دروازه هم نه کولو بیا غته روزم نه بار حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي پیغمبر علیہ السلام فرمایي په ترمذی شریف کې دا حدیث راغلی دا چې اللهم انی اسالک حب المساکین یا الله د ما پسړه کې د غریبانو مینا واچوا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دا دعا یې کړی دا چې الله د ما پسړه کې د غریبانو او د مسکینانو محبت واچوا چې دوی سره محبت کوم او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو وری حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته نصیحت کوي او بیا ورته یی یا عائشہ احب المساکین غریبانو سره محبت کوا وقربیهم او ځان ته نږدې کا نو فایده به سوي فایده به داوی فإن الله يقربك يوم القيامه بشک الله بتا قیامت پورې ځان ته نږدې کی غریب سره ځان ته نږدې کا نو الله به ځان ته نږدې کی نو کچيري مو غریبانو سره محبت وکړلو نو بدل کې به الله مو سره محبت وکي قیامت پورې جي او د قیامت هغه ورځ دا چې دی باندې مو درسونه مو وکړلو چې قیامت کې هیڅ نه پکاريږي سوا د الله ذات نه نو چې الله چا سره محبت کوي او کله الله محبت او د الله قربت او د الله نزدېکت او د الله محبت کوم غواړو نو بیا په کار ده چې مو غریبانو سره محبت وکړو غریبانو سره محبت مطلب دا چې هغه په کار راشو هغه سره تعاون وکړو هغه سره مدد وکړو او بیا د ما عزتمندو یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلو مسند احمد کې دا حدیث راغلی دا چې ان رجلا شکا الی نبی صلی الله علیه وسلم یو کس راغلو پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړلو خپل ځان باندې کې شکایت ورته وکړلو لکه مسله ورته بیان کړله ان القسوه قلبي او طويل سيد الله نبی زما زړه چې دا سخت شوی دا سخت دا زړه مې سخته د دې علاج رته وخیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ان اردت ان يلين قلبك کته دا غواړي چې تاسو زړه نرم شي نو فتم علم مسکین نو بیا غریبانو ته روټي ورکا مسکینانو ته ټیکاله ورکا خپل ټیکاله خوري غریب سره ځان سره شامل کا ومسا راس اليتيم او د یتیمانو په سر باندې لاس راکاګه مطلب امدادا چې د یتیم سره همدردی وکا یتیم سره محبت وکا غریب سره محبت وکا یتیمانو غریبانو ته روټي ورکا نفرت ورنما کوا د ما عزتمندو د مصورت حال بیا بیل شیدا د مصورت حال دادا چې مو غریبانو نفرت کوو کغه په خپلوانو کې وی کغه په پردیو کې وی هغه دلیل ما سره دادا چې کله مو ودوی نو په واده کې چې د غریب سړی ته مو دعوت نه دی ورکړی غریب سړی د چې ته مو قرار نه دی ورکړی دا واده غریب سړی د چې ته مو ټلیفون نه دی کړی تراشه د ما ولې ما او د ما واده دا حالان کې ولې ما دا خو صدقه ده د په غریبانو باندې ډیره خاکیږي دا په مسکینانو باندې ډیره خاکیږي او دا په یتیمانو باندې ډیره خاکیږي او بیا قران کې الله تعالی ذکر کوي چې کله تاسو خپل کې میراث تقسیمو میراث نو د یتیمانو خیال ورکې وساتو د غریبانو خیال پکې وساتو د رشتہ دارانو خیال پکې وساتو په میراث کې اگر چې میراث کې دغه حصہ خو نه وي خو بیا هم الله تعالی په دې خبره باندې زور چولې دا چې دغه خیال پکې ساتي نو د ما عزتمندو مالدارو خلکو سره دنیا او خلکو سره د دنیادارو خلکو سره د تکبر ول خلکو سره د زړه سختيږي زړه کې سختواله رسی زړه نه د الله قربت ختميږي د الله مینه ختميږي او دی مقابله کې غریبانو خلکو سره نسته غریبانو خلکو سره مینا محبت غریبانو خلکو سره سلوک دي سره زړه نرميږي زړه نرمېدل امدادي کنا چې دا زړه د الله ته نږدې شي په زړه کې د الله مینا د الله شوق او د الله محبت پیدا شي بیا د ما عزتمندو خاص خبره یو بل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې راغلي دي چې د مالداري شي دي دا غریبان شي دي د غریبانو د وجنه مالدارو تم خیر رسیږي غریبانو د وجنه مالدارو ته خیر رسیږي دولتمندو خلکو ته خیر رسیږي څنګه خیر رسیږي دسی خیر رسیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هل ترزقون هل تنصرون الى بضعفاتكم یعنی هغه خلک چې ضعیف خلک دي کمزوري خلک دي غریبان خلک دي هغه د وجنه تاسو ته رزق ملويږي هغه د وجنه تاسو سره امداد کوي الله تعالی هغه څنګه هغه دسی چې کله غریب سره دعا کوي نو د غریب سړي دعا چې د الله نه رد کوي غریب سړي دعا هغه نه رد کوي لکه مثلا مو باندې یو تکلیف راشي په دې ټول خلکو باندې
نو غریبان پکې دعا وکي هغه سره مالدارو خلکو تم خیر ورسیږي غریب سره دعا وکي چې الله باران وکي نو د غریب سړي دعا نه رد کوي نو مالدارانو باندې پکې باران وشي غریب سره دعا وکي چې الله امن خوشحالي راولي نو په امن خوشحالي کې مالدارو خلکو باندې الله تعالی د امن راولي او خوشحالي راولي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو غریبانو سره محبت کوو او د دوی د دعاګانو حصہ جوړو شو تاسو ته دوی تاسو ته دعاګانې وکي او بیا د ما عزتمندو د دنیا نظام چلیږي همدسي چې یو سړی به غریب وي یو به مالدار وي یو به افسر وي یو به نوکر وي یو به بادشاہ وي یو به غدا وي دا د دنیا نظام دا هم دې نظام سره خدا دنیا چلیږي کچېری ټول مالداري وي نو بیا به د نوکریان شا کوله بیا به د خدمت شا کوله او کټول غریبان وي نو بیا به د ملک او د قوم او د کور او د کلی او د محلي د نظام بچا چلوله دا الله یو ترتیب هم څه جوړ کړی دا پخپلا چې یو کس غریب یو کس مالدار نو که څوک غریب دا هغه د پخپل غربت باندې پکار دی چې خفقېږي ما هغه د پخپل غربت باندې پکار دی چې نشکری د ما کوي دا الله اند سکړي دي او که یو کس مالدار دا یو کس بادشاہ دا هغه د خپل بادشاہي او خپل مالداري باندې دا تکبر ما کوي غرور د ما کوي ځکه چې د مال او د دولت او د بادشاہي دا ته الله ورکړي دا د انسان خپل کمال خو څنګه دا د ما عزتمندو بیا الله تعالی فرمایي په قران کې نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات د دنیا کې د خلق مو تقسیم کړی دي د خلق مو تقسیم کړی دي ځنه خلق موچت کړی دي ځنه خلق ملاندې کړی دي ځنه خلق ته مال ورکړی دي ځنه خلق غریبان کړی دي څه د پاره ليتخذ بعضهم بعضا سخريا دې د پاره چې دا یو بل تابعدار وي د یو بل ته مسخر وي دا لکه مثلا کيو سره ډیر مالدار دا خو هغه سره نوکر نه وي هغه خپل ژوندۍ بیا خانه شي تیروله اب ځان سره ډیر اور ستی هغه ځان سره کور کې مالی ستی هغه ځان سره کوک ستی هغه ځان سره صفائی د پاره بنوکر ستی الله توسور کړی دا خو کچری دا نوکران نه وي غریبان نه وي نو داغه نظام بنه چلی دو اومدارنګي غریب سړی ته د مالداري ضرورت پخېږي او مالداري ته د غریب ضرورت پخېږي دا یو بل ته محتاج دي دا یو بل ته تابعدار دي هم دې طریقې سره د دنیا دغه نظم روان ده د ما عزتمندو حضرت حباب رضی الله تعالی عنہ صدا ډېر جلیل القدر صحابي دا او ډېر غریب صحابي دا او غلام د په مکه کې دی غلام دا په اول شپو ورځو کې اسلامي قبول کړی دا فرمای چې یو ځلې زه او حضرت بلال او حضرت عمار او حضرت صہیب رضی الله تعالی عنهم دا درې وړه غریبان دي ډېر غریبان دي دا او غلامان دي ټول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناشتو چې په دې کې د عربو دوه مشران راغلو چې کله مشران راغلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې دا غریبان ځان نه لري کا بیا به متاثر کینو خبر وتا بیا به تا خبرې مو واورو دا ګور هغه غریبانو نه نفرت کولو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه سردار دو جهان دا هغه ځان سره غریبان کې نولې دي دا د اسلام درس دا دا د قران درس دا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سبق ته مو د پاره چې غریبان ځان سره کې نوا د مالداري شدي دا د خیر خلق نه دي دا به تانه फायदा حاصل کی او تا ته फायदा نه در کوي الا دا چې چاته الله هدایت کړی وي او الله هدایت سره چې به مال ورته ور کړی وي دا اضافي دا الله احسان دی او بیا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دینه مخ کې چې موته ویلي وای چې تاسو خپل شی لګ زه دوی سره خبره وکم حضرت جبرائیل علیه السلام د الله په حکم سره راغلو وਹੀ ورته نازله شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پام دی وخت کې چې ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه تو نشړي هغه کسان ځان نه بیل نه کی چې کوم الله نه دعاګانې غواړي سبای په وخت کې او مخام په وخت کې نشپاوري ته الله ذکر کوي او الله نه دعاګانې غواړي او دوی د الله رضا غواړي دا ځان نه لري نه کی دغه مالدارو د پاره د مکه قریشو د پاره او بیا بل ځکه او تعالی فرمایي ولا تعذ عیناک عنهم دوی نسترګي وانړې دوی نه نذیر وانړې دوی ته چټ نه کې د غریبان او دغه غریبانو په مکه کې ټول نه اول اسلام قبول کړی دا او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګرتیا کړی دا او په ځان باندې ډیر زیات تکلیفونه تیر کړی دي هم دغه غریبانو او د اسلام سره محبت
غریب سړی په زړه کې د دومره زیات د مالداري په زړه کې نه ده ځکه چې غریب سړی د دې توجه الله طرف ته وي او د مالداري سړی توجه مال طرف ته وي دنیا طرف ته وي د دنیا ډیرولو طرف ته وي او بیا د ما عزتمند حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې کلم سما روټي بخوړلا کلم سما روټي خوړلا ما به یو غریب ځان سره په روټي باندې کېنورو ما به ټولو غریب سما به غریب ولا ټولو د روټي ټیم بو کور ته مراوستلو ځان سره به مکینولو او په غریب باندې هم روټي خوړلا او خپل به روټي خوړلا دا د اسلام درس دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سبق ته مو د پاره څخه غریبانو باندې خیال وکا او بیا د ما عزتمندو عبد الله ابن مبارک رحمه الله دا ډیر لوی عالم تیر شوی دا او ډیر نیک انسان تیر شوی دا او موږ د پاره ډېر خبرې د سپریک دولې دي چې هغه کې موږ د پاره هدایت ته موږ د پاره سبق ته فرمایي چې حضرت عبد الله ابن مبارک رحمه الله د یو ور حج ته تلو خپل ملګرو سره او دوی سره 100 درهم او 100 درهم د حج د خرچې د پاره نو لیاره کې د سی وشولا چې دوی سره یو کس هغه سره یو کبوتر ور سره هغه مړشولا چې مړشولا نو هغه کوتره د وګرځوله په ډیرۍ کې چې په ډیرۍ کې وګرځوله نو په دې کې دوی ګوري چې یو غریب ماشوم نه الکتا هغه راغلو او دغه مرداره کوتره او چتکړه او کور ته یوړله نو حضرت عبد الله ابن مبارک رحمه الله دا منظر وکتلو او دی ماشوم په سلاړلو کور ته ویراغلو او ماشوم ته یې چې بچیا دغه چې کومه کوتره ده دغه مرداره ده دی باندې څه کوي هغه ورته ویلو چې د مور رزق چې دا هغه په دې ډیران باندې دا د ډیران باندې خلک شونه غورځي او بیا مخرو کای مور رزق دا ځکه چې د مو پلار هغه سره چا ظلم کړی دا هغه سره چا زیاته کړی دا مسره دومره پیسې نشته ته ځان ته روټي ور باندې واخلو نو دغه ډیران باندې چوکتی شی وګورځي بس دا مور ټول کو مثال ژوندای دا ایمو د افغاني بچي روزانه سوي منځنه با روز دوی په ډیرانو باندې ګرځي ساري او پلاس کې دغه کڅوړي دوی نمونه نفرت پېژره کې ځکه ونه نفرت کو زلری شاخ په لشنا دوی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت کړی دا دوی ته د روټي تنظیم کړی دا دوی ته د خیر تنظیم کړی دا د عبد الله ابن مبارک رحمه الله د واقعیات او روز بیا به حیران شي نو چې کله دغه حالت عبد الله ابن مبارک رحمه الله وکتلو نو ملګری رجم کړو د حج ملګری حج ته روانو او ورته ویلو چې ملګرو تاسو وګورئ چې موږ سره څومره پیسې دي ټوله نو چې وای کتلې هغه ورته ویل چې موږ 100 درهم دي نو هغه ټول ځما تراکو 100 درهم اتیا درهم چې دي هغه دي غریب بچی ته ورکړي چې دا ته واخلا او دی باندې ځان ته روټي تنظیم وکړو د پلار علاج ور باندې وکا او 100 درهم ځان سپریک دولو عملګرو ته ویلو چې دغه 100 درهم چې دي په دی باندې مو واپس کور ته تلای شو دی کاله حج ته نه تو بل کاله به حج ته حج ورته پرېګ دولو نیم میلیارډ نرستنه شولو او د غریبانو سره امداد وکړو په مو کې د سیمالداري خلک شته هر کاله حج ته چی هر کاله عمره ته چی او په خاندان کې به غریبان وي په گاوند کې به غریبان وي په کلی قوم کې به غریبان وي دغه خیال ستل دا دغه خیال کړی دا حج خو یو ځل فرض ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ژوند کې یو ځل حج کړی دا فرضي حج او مو کې د خلک شته دي ما درته ویلو ها کله چې سړی ویو څنګه د غریبانو امدادم کوي خپلوانو امدادم کوي الله توسل کړي د حج عمره تم چې دا خو اضافي او الله احسان ده یو د الله تعالی فضل له پچا باندې څوکي خو دغه عبد الله ابن مبارک رحمه الله د کیسې ته پکاره ته هر وخت د توجه وي او بیا د ما عزتمندو نن سبا خروجاده رمضان المبارک ته ډیر خلک به د سوي څنګه سبا د روجاماتي سامان نوي ډیر خلک به د سوي څنګه به تاسو ابو باندې روجامتای نو دا هغه لټول پکار دي متڅوي لټو باس خو مت معلوم دي په خپلوانو کې په محله کې په بلځه کې کډې باندې خو الله فضل کړي دا شکر دا چې په دې کې خو به شکر نه وي ته کې روجامات نه وي خو به هر حال او مسلمانانو کې د خلک شته دي او بیا د ما عزتمندو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولینه نصیحت وو حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته او د موږ لپاره هم د نصیحت دویم نصیحت فرمایي چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې و امرني ان انظر من
من هو دونی ولا انظر من هو فوق. دا ګوره خطه وجو صدا نصیحت تاسو وورو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې همیشه هغه خلکو ته ګوره د دنیا له سره څنګه تانه کم وي او هغه خلکو ته مګوره څنګه تانه زیات وي. یعنی چا سره تانه مال او دولت کم ده هغه ته ګوره، دغه روټي ګوره، دغه گاډه ګوره، دغه کور ګوره، دغه کاروبار ګوره، دغه کپڑے ګوره څنګه څنګه کپڑے اچي، دغه خوراک ګوره څنګه څنګه خوراک کوي. تاسو سره موټر وي هغه سره به سایکل وي، سایکل ته ګوره چې دغه سایکل د موټر مانم الله خستل شي. ما سره موټر سایکل وي هغه سره به هیڅ نه وي. سوچ دا کوا چې دې سره هیڅ نشته، د موټر سایکل مانم الله خستل شي. د ما کپڑے به خي مزیدار وي، اخ سړی ته ګوره چې هغه کپڑے بیکار دي. دا غربت کپڑے دی هغه سعید پورې جیم پیسې نشته، سعید پورې ځان ته جوړاو کی. دا غروټي ته ګوره چې غریب سړی دا نو دې کې به फायदा سوي، دې کې به फायदा داوي چې تاکي به الله شکر جذبه پیدا وشي ته شکر دا الله سما ته درکړي او هغه سره به همدردی پیدا وشي د تاسو سره کې. او اخشا ته موږ پیغمبر علی السلام فرمایي چې هغه تانه په دنیا کې پاسه ده د میا سما سره خو زوړ موټر دا او دې سره خو نوې موټر دا. زم وګره کوشش کوم ته نوې موټر واخلم. دې سره د انسان زړه سختيږي او په انسان کې بے صبری راځي او بعض وخت کې داسې وشي چې یو شی حاصلولو د پاره غلطه طریقه خلک استعمال کی، غلاو کی، دوکاو کی، ډکاو کی، درویغ وای، سود خوري او حرام خوري، حرام وکي. دې د پاره سما سره یو خګاړی راشي، ما سره په محله کې محلدار سره خګاړی دا، ما سره بیکاره گاړی دا، دې سره دو گاډي دي، ما سره یو گاډی دا، دې کور د شلو مرلو دا، ما کور د لسو مرلو دا. او د څه خلک هم شته چې کورم نشته. او بعض وخت د سیم وی چې دوه مسافر وی قطر دوبۍ ته لاړ شي، یو کال تیر کی بلم کال تیر کی، یو پکې خېډې پیسې وګټي ځان ته کور واخلي، ابل انداز سوچ کوي زدا ما ویلې ونه غټلې، دا ما ویلې کور وانه خستلو. نه نه نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځان نه پاسه سړی د پاره کې سوچ مکوا، ځان نه لاندې سړی باره کې سوچ وکا، هغه خلکو باره کې سوچ وکا چې په خیمه کې اوسېږي، هغه خلکو باره کې سوچ وکا چې هغه ونی لاندې ځوان تیری، هغه سره کور نشتا، هغه خلکو باره کې سوچ وکا چې هغه کور کې باتروم نشتا، قضای حاجت ته غبار ته چی، هغه خلکو باره کې سوچ وکا چې هغه سره خوراک د پر روټي نشتا. نو دا ځان سره مضبوطه اراده پکار دی او هغه خلکو باره کې سوچ کوو څنګه مونږ لاندې دي، خاصه خلکو باره کې سوچ نه کوو. او د ما عزتمندو دریم نصیحت فرمایي چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې وامرني ان اصل رحمي وان اكبرت. پیغمبر اسلام فرمایلو چې رشتہ دارانو سره خصلو کوا، اگر چې تا ته پر ډیره ګران وي. بعض وخت رشتہ دار سره خصلو ډیر ګران شي کنه، کوم حالت کې ګرانيږي؟ حالت داوي زه رشتہ دار سره خصلو کوم، هغه ماته زیاړي کوي، هغه ما تنګوي، اما پسې خبرې کوي، هغه ما ته مشکل جوړوي، هغه ما پسې یعنی بیتوکه خبرې کوي. په دې وخت کې انسان ته ډېر تکلیف رسیږي، خو اجر یې هم دی وخت کې ډېر د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سم دی وخت کې تر رشتہ دار سره خصلو وکنو اجر دی وخت کې بیا زیات تا، دی وخت کې اجر زیات تا. او د ما عزتمندو دی باره کې رشتہ دارانو سره خصلو په باره کې قران پاک کې هم الله ډېر زور اچولې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم ډېر زور اچولې ده چې رشتہ دار سره خصلو کوي. ها کيو سړی وای چې زه خصلو ځکه نه کوم چې دې ما سره خصلو نه کوي، نو بیا خدای څه کمال نشو، دا خو څه کمال نشو. کمال دغه ده چې هغه تاسو سره بد سلوک کوي او تور سره خصلو وکړه. اصل کمال دا ده، اصل خګړه دا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دوه ګناهونه د سې دي، دوه ګناهونه چې هغه سزا الله په دنیا کې انسان ته ور کوي. دوه ګناهونه د سې دي چې هغه سزا الله په دنیا کې انسان ته ور کوي. یو چا باندې ظلم کول او دویم رشتہ داری پرېږدول. رشتہ داری صرف پرېږدول ګوره، د سینا څخه بد سلوک ورسره نه پرېږدای، صرف خبرې ورسره بند کې، ځین تشي قطع تعلق ورسره وکي. دې باندې الله ډېر زیات خپکیږي چې خبرې به نه بندای، قطع تعلق به ورسره نه کوي، اگر چې هغه به تاسو سره هر څومره زیاته کوي. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا
څکه پتا سو کې یو کس غواړي چې داغه په عمر کې او داغه په مال کې داغه په رزق کې خیر او برکت راشي نو په کار دې څنګه رشتہ دارانو سره د خصلو کوټي رشتہ دارانو سره خص تاسو به کتلی وي چې پر رشتہ دارانو کې به ډیر خلک دسی په یوې رشتې کې بوي بلکې د غرونو کې به 15 شپې غرونه بوي او تر زمن بوي او ماما زمن بوي زنه پکې غریبان وي زنه پکې مالدار وي او په دې کې زیات توجه دا کیدل شي چې د دې مال کې کوم برکت تا په عمر کې برکت تا د خپلوانو خیر خوا ده دې پزړه کې خپلوانو د پاره د خیر جذبه ده د شر جذبه نه ده د فساد جذبه نه ده هغه ته پر د تکلیف جذبه نه ده او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ثلاثه لا يدخلون الجنه درې کسان به جنت ته نه داخليږي یو هغه کس چې شراب سکي دا به جنت ته نه داخليږي یو هغه کس چې هغه جادوګر خبره ریختیا مانی یعنی د جادوګر تابعداري کوي په جادو کې مبتلا وي خلکو باندې جادو کوي او جادو باندې یقین کوي جادوګرانو پسې ګرځي خپل مسلې جادوګر سره حل کولو کوشش کوي او دریم هغه کس چې هغه قاطع او رحیم وي چې هغه خپل ولی ختمون کوي دا به جنت ته نشي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده او مو ته وګوره مو څه کوو دا متربور ده دا مترز وای ده دا مداز وای ده دا مدسه ده او بیا جیداد د پاره پټی د پاره مال د پاره ورورم مړکو ترز وای مړکو ماماز وای مړکو خپلم مړکو پردیم مړکو دنیا د پاره مرګونه کو تعلق خو په یو ځای پرېګدا او د ما عزتمند اسلام دومره زور اچولې ده په خپل ولی باندې او پر رشتہ داری باندې نو دای دریم نصیحت ورته وکړو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس پیغمبر علیه السلام تراغللو او دای ورته ویلو شکایت ورته وکړلو د یو رشتہ دار په باره کې چې د ما یو رشتہ دار دا زه هغه سره تعلق جوړوم هغه ما سره تعلق ختموي زه هغه سره خېګړه کوم هغه ما سره خېګړه نه کوي بلکې هغه ما ته تکلیف رسوي زه هغه معاف کوم هغه ما نه معاف کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب کې فرمایي ان كنت كما قلت دا کومه خبره چې ته کوي کدا صحیح خبره وي نو الله به تا مدد کوي په دنیا او په آخرت کې به مدد کوي نو د الله مدد نه زیاته بل څه خیر خېګړه کېدل شي او بیا الله تعالی په قران کې فرمایي چې کوم خلق رشتہ داری ختمایي اولئک الذین لعنهم الله په دې باندې لعنت کوي نو چې الله په چا لعنت وکي هغه هر خیر نه محروم شولو هغه د دنیا خیر نه هم محروم شو هغه د آخرت خیر نه هم محروم شولو کنه ته چا باندې الله لعنت وکي ولا لعنت په خلکو باندې کوي څوک ته رشتہ داری ختمایي او بیا څلورم نصیحت فرمایي چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې وامرني ان لا اسال احدا شيئا ماته حکم وکړلو ته هیڅ چیرې چاته سوال ونه کې دا څلورم حکم وکړو ماته چاته سوال ونه کې چاته لاس ونه نسی چانه چې شونه غواړي خیر دې کا لوګه تیر کې خیر دې کا تند تیر کې خیر دې کا پیسې د سره نشتا هیڅ چل نه کیږي خدا سوال کول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی خوخه دا د الله هم ندی خو چې چاته سوال وکي که جایز سوال لا او کنه جایز سوال لا او د ما عزتمند الله د مو محتاجین وستی دا د الله ډېر لوی نعمت تا چې چا کې خودداری وي خودداری اخ چاته له شیخ انسان ته خوددار یې لشي ځان باندې تکلیف تیرای خو چاته سوال نه کوي لوګه تند تیرای چاته سوال نه کوي پیدل بازار ته چی خو چانه موټر سایکل نه غواړي دا هم سوال ده او دی باندې انسان بد لګيږي صحیح خبره ای ذکر نه راوتم گاډي نشته دا مالې دروازه وټکوم له گاډي راو بس بازار پورې تم پیغمبر علی اسلام دینه مومنه کړی ته مکه سوال پیدل لاړ شد وی خیال الله در کړی دي کني دا سورلې گاډي زیات دي په خوارته چې پنډای ته چې لاهور ته چې بل چې دا چانه چې ما غواړه هیڅ ما غواړه سوال بالکل ما کوا تر دې حد پورې چې په کور کې بچو تم دغه تربیت ور کول پکار دي چې بچیا د سیمه یا بل چا ته وبر راوړه روټي راوړه چمچ رخپله پاسي غراوړه به عادت جوړ شي دا به عادت جوړ شي عام طور باندې کله چې کور کې وروري وي بخیاندو باندې ډېر اډرونه کوي کنه الله دا وکاله نو موږ بیا کور کې دا ورته کو خپل کوا دې سره به عادت جوړ شي عادت جوړ شي به ټول عمر دا انسان سوال کوي به ټول عمر بل ته تما کوي
نو دې د وجنا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څلورم حکم دا وکړلو چې چاته سوال مکوا چانه چې شی غواړم او دغه عادت جوړول مټوله ته پکار دی. او بیا د ما عزتمندو دا خود سي معاشره ده چې چانه قرضه وغواړي قرضه حالان کې قرضه ورکول په دې باندې ډیر لوی ثواب ملويږي، خو چې ځ چانه قرضه وغواړم نو داغه په نظیر کې زلان دی راغلم، هغه په سترګو کې د ما عزت ختم شول، د ما عزت ختم شول، زه به عزت شولم. بیا دغه ته معاشره ده سره وخت سره غلې را چوک د چا احتیاجی نه څه خبرې ده، چا ضرورت نه څه خبر دي. او بیا د ما عزتمندو مو په معاشره کې یا مو په کورونو کې بیا خاص کر زنانه او ته زدا یو قسم ته نصیحت هم کوم خبرم کوم څه فریاد مکوئ، بالکل فریاد مکوئ. اکثر زنانه فریادونه ډیر کوي، اخوان مدسدا اسخر مدسدا خواخی مدسدا خور مدسدا مور مدسدا بیمار یم سر مخوگیږي ملیا مخوگیږي دا مخوگیږي دا مخوگیږي دغه فریاد وکړه خو الله ته وکړه، خلکو ته مکوا. کوم انسان چې ډیر فریادونه کوي او ډیر سوالونه کوي په معاشره کې به دغه انسان بے عزت وي، په کور کې به دغه انسان بے عزت وي، د دې بچو کې عزت نه کوي، دینه به خلک ځان بچ کوي. بیا پرېږه مړ هر وخت دا فریادونه کوي او هر وخت سوالونه کوي، دي سره خو بل خبر نشته سوا د فریادونو نه. او دا عادت په خزو کې به ډیر زیات تا، نو ځان کې خودداری پیدا کول پکار دي. یو اره رابعه بصری دا ډیر نیکه خزه تیر شوی دا، فرمایي هغه خپل شاګردانو ته سبق خیالو، نو یو شاګرد واغی سر تړلې او سر تړلې نو دی ورته یای چې دا ټول عمر د تا سر خو نو ته هیڅ نه دی ویلي ته ما سر ټیک تا او چې نن د سر خوږيږي نو هر چا ته ځان خای ته سر مخ خوږيږي، کوز کړه پاړونه د سر نه لری کړه متړه د سر الله ته ځان وسپره الله به جوړ کی. سر د تړلې دام دې د پاره ته خلق ما وګوري تعالی دې خو سر خوږيږي. بیا هم دغه رابعه بصری د دې لاس مات شولو، لاس مات شو، لاس مات شولو، هیڅ شاته دین دی ویلی ته ما لاس مات تا، بس الله ته ځان سپرله او الله پاک دا لاس جوړ کړلو. دومره خودداری چې په انسان کې راشي نو الله مدد بیا هم دومره زیات کوي. بیا به نه بیماری د پاره د ډاکټر ضرورت وي، بیا به نه بل څه د دنیا ضرورت د پاره به د بل انسان ضرورت وي، خو څه دومره ایمان د مو مضبوط شي، دومره په مو کې خودداری راشي. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زمن يتكفل لي بواحده نو اتكفل له بالجنه. چاته ماته د دې خبره ضمانت راکړلو ته زه به چاته سوال نه کوم. پیغمبر علی السلام فرمایي ته زه ته د جنت ضمانت ورکوم، دا به جنت ته سیده سره. څوک چې سوالګر نه وي سوالونه ډېر نه کوي، دا هغه خبرې چې مت معلومي نه دي بلکې ته معلومي شي بیر نه یې شي دا که عمل ور باندې نه کوو. دومره لوی خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا، بس هم دا یو خبره مو د پاره کافی ده کړه. ستاسو سوال نه کولو ضمانت ما ترا کو زب تاسو د جنت ضمانت دیر کم. او بیا د ما عزتمندو یو صحابي دا حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه نو اغنا بعد ما په ژوند کې بیا سوال نه کړه، په ژوند کې ما چانه شي غوښتي نه دي. تر دې اده پوره فرمایي چې زب کله په اس په باندې ناستم ما نه به تور وګرځیدله، ما سره به نږدې او کس ویلاړو، ما هغه ته نه دی ویلي دا تور ما ترا کا خپل به اس په نه راکوس شوم او دا تور به مراواخستله بیا به ختم اس پتا. دومره ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې عمل کړی دا. نو دا سوال کول، تم کول، لالچ کول، چاته ځان محتاجول، چاته ځان ټیټول، چاته فریاد کول، دی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی دا صدامه کو. په دې کې د مو خیر ده، دې کې د دنیا او د آخرت خیر ده. پنځم نصیحت فرمایي چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې وامرني ان اقول بالحق وان كان مر. تب په هر ځای کې حق یای کا ډیر تکلیف درته ویلې نه وي، حق خبره وکړي او هر ځای کې به حق بیانای. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعاګانې ځان د پاره هم کړې دي چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اے د زړه اړون کیا د ما زړه په دین باندې مضبوط کې. نبی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې دغه دعا ته ویلې دومره زیاته غواړي، هر وخت دا دعا کوي
چې الله د مازړه مضبوط کې په دین باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو چې اے ام سلمہ د زړه چې دا د الله په دوه غوتو کې دا د زړه د انسان زړه د الله په دوه غوتو کې دا. نو چې الله خو خشي د سي ماړوي شي د سي ماړوي شي. نو چې الله خو خشي انسان گمراه کی الله خو خشي انسان دیندار کی. نو ځکه زدا دعا کوم چې د مازړه مضبوط شي په حق باندې. زه هر ځای کې زدا حق خبره وکم زدا حق ملګرتیا وکم. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک تا چې یو صحابي د عباد بن صامت رضی الله تعالی عنہ تمونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې باید خسته وو چې هر وخت به حق بیانوي او په حق بیانولو کې به چانه ډارېږي نه چانه به شرمېږي نه. په حق بیانولو کې د قران او حدیث خبره چې ویل چانه و شرمېږي ویل چانه وډر شي په دې خبره کې. یا په خاندان کې څه معاملات په کار سره مو حق خبره وکړو روغه جوړې د پاره په محله کې په جمعات کې په کلی گاوند کې څه پویګو چې دا خبره حق ته په کار سره حق خبره وکړو. حق خبره کې چانه ډرېدل چا ملامت نه ډرېدل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مکوي. او بیا الله په قران کې فرمایي تكونوا قوامين بالقسط ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين شهداء لله. تاسو ټینګ ودرېږي په انصاف باندې. کداغه د انصاف خبره د تا د مور او پلار خلاف ویل نه ده د تا د نفس خلاف ویل نه ده د تا د خپلوانو خلاف ویل نه ده او د تا د رشتہ دارانو خلاف ویل نه ده. خو خبره به د حق ہے. دی خبره باندې مخکې مدرسم یو کړو چې د ما بچی د مجرم ده په کار ځ عدالت کې وایم چې د ما بچی مجرم ده په جرګې کې وایم چې زه مجرم یم په جرګې کې وایم چې زه ټیک نه یم ما خبره ټیک نه ده. نو دې د وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته پنځم نصیحت وکړلو. شپږم نصیحت فرمایي چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې وامرني الا اخاف الله اخاف في الله لومه لائم. تبد الله تعالی د ډار نه یعنی کومه خبره الله تعالی نه بډاریږي هر وخت او د خلکو ملامت نه بنه ډاریږي. دا هم هغه سره تړلې خبره ده. خو دې کې د ملامت خبره راغله د چا ملامت نه بنه ډاریږي بلکې الله نه بډاریږي. او مغه خبره شو چې ته به حق خبره کوي. ومه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته دا وکړه او دا ډیره اهمه خبره ده. عام طور باندې موږ د وظیفو په سیډر ګرځو کنه خاص کر د موزنانا د فلانی مراد د پاره دا وظیفه ده فلانی حاجت د پاره دا وظیفه ده. ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وظیفه متخیلی ده بس دغه وظیفه یا د هر شي وظیفه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ تا وما خبره دا وم نصیحت ورته دا وکړو چې لا حول ولا قوه الا بالله. دغه ذکر کوا ډیر دا ذکر ډیر کوا او د دې معنا څه ده؟ د دې معنا دا د الله نه بغیر نه د چا مدد پکړيږي او نه د چا طاقت چا کېشتا ده. څومره طاقت ته الله سره د طاقت بل چا سره نشتا. ماته د الله د مدد ضرورت ده ماته د الله د طاقت ضرورت ده. او بیا د ما عزتمندو خاص کار په دې دعا کې خبره اصل کې دا ده چې په دې کې خپل کمزوري ظاهرول دي چې لا حول ولا قوه الا بالله. نشته د چا سره طاقت او زور سوا د الله نه. یعنی زه کمزور یم د نور انسانان کمزوري دي د پیسې کمزوري ده د مال او دولت کمزوري ده که زورور ده نو صرف د الله ذات زورور ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ذکر په باره کې دې دعا په باره کې پیغمبر اسلام فرمایي فإنهن من كنز تحت العرش. دا د الله د عرش نه لاندې چې کومه خزاني دي هغه نه یو خزانه ده د الله د خزانو نه یو خزانه ده او دا خزانه خپل کا. نو هغه خلق خصوصا هغه زنانا نن ماته چایو میسج وکړلو چې زه اعتکاف ته کینم او کومي وظایف ډیر یم کومي وظیفې زیات یم چونکه دا خلق کویږي نه ما ورته هم دا ویلو چې ته ټول ناول قران وایا که قران زته مانو سره زدا مانو سره وایا که تفسیر باندې پويږي تفسیر وایا کنه پويږي تلاوت کوا بس تلاوت کوا تلاوت کوا تلاوت کوا په اعتکاف کې. ور سره دویم عمل نفلونه کوا نفلونه ډیر کوا نوافل کوا او خصوصا تهجد نوافل کوا صلات تسبیح کوا. دریم عمل د الله ذکر کوا ټول نه اخ ذکر چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې افضل الذکر لا اله الا الله. ټول نه بهترین ذکر چې دا لا اله الا الله ده د توحید ولا ذکر ده.
او بیا سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله هم د نور ډیر اسکار دي استغفار یا دعاګانې غواړه به څلورم عمل دا چې دعاګانې غواړه په اعتکاف کې ځان د پاره دعا غواړه مور او پلار د پاره غواړه خپلوانو د پاره مسلمانانو د پاره دی ملک د پاره دی وطن د پاره چې کې خیر او برکت راشي بس دا اعتکاف ته اندې ته اعتکاف یې نو دې د وجنه د ما عزتمندو دغه ومه خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم وکړه فکر خدا دا چې دې باندې خو خامخ عملو او هر وخت دغه کلمه یو لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې دعا په باره کې یو خدا دا چې دا د الله پاک د عرش د خزانونه امر د عرش د خزانونه یو خزانه ده دغه دعا دویم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ادل کنز من کنوز الجنه آیا تاسو ته د جنت د خزانونه ز خزانه وخم یعنی دا د جنت د خزانونه یو خزانه ده او دریم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ادلک باب من ابواب الجنه آیا تاسو ته د جنت د دروازونو یو دروازه وخم نو دا هغه دعا ده چې دا د جنت د دروازونو یو دروازه ده دی الله د جنت د خزانونو یو خزانه ده او دا د عرش د خزانونو یو خزانه ده نو دغه دعا ځان سره زده کې په دې باندې عمل وکړي او بیا د ما عزتمند ان شاء الله اندې سره درس ختمو سبا د جمعې ورځ ده جمعې ورځ مونږ کوو ایوې بجې اصل کې جمع خو په باندې ایوې بجې ودرېږي خو خطبه دا ایوې بجې تقریبا د خطبه شروع کیږي نو جمعې ورځ خطبه اوریدل دا ضروری ده او سبا ان شاء الله چونکی حاضری به ملګری زیات وي د حضور حاضری به زیات وي سبا ان شاء الله مخاص یو موجوده باغې باندې به ان شاء الله بیان کوو تاسو ټول ور تراشو بیا ځان سره نور ملګری هم راولو الله به تاجر دیر کی دعا او امين الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابہ اجمعین یا الله تعالی د کوم سبق ویلو په دې باندې پوهه راکې او دې باندې عمل کولو توفیق راکې یا الله تمونه هغه کار واخلې چې تور باندې خوشاليږي هغه کار ما خالص تور باندې خفقېږي یا الله تعالی ډیره سخت ګرمي شولا مکه برداشت نشته ډیر کمزوري یو یا الله تعالی د مشومانو د برکته د بیګنا خلقو د برکته د جنورو د برکته او د نور مخلوقاتو د برکته یا الله تعالی رحمت برانو کې یا الله تعالی رحمت برانو کې د روزي مبارک میاشتا د روزي مبارک برکت پر هغه سره یا الله تعالی خیر او برکت برانو کې یا الله تعالی رحمت برانو کې یا الله تعالی د مټول مشکلات آسان کې یا الله تعالی هر مشکل نه موسته هر مصیبت نه موسته یا الله تعالی څوک څه دي سبق ترغلي دي یا څوک څه د سبقونه په بل ځای کې واوري د مخ کې ما ذکر کړو چې موږ د موبایل کې کوم ریکارډینګ کوو یا دیجه کې ریکارډینګ کوو یا دیجه کې لاندې ریکارډینګ کوو دا ټول خلک ګوري دا موبایل کوم غلط شي لپاره استعمالو که خود لپاره استعمال کو نو خدا یو سړی چې واخه خبره واوري دا هم د ثواب یو ثواب د پدې کې پدې کې مستره پدې موبایل کې قطر دوبۍ انګلند امریکا افغانستان مختلف خلک دي یا الله هغه خلک چې موږ درسونه واوري هغه خلک چې په دین کار کې مصروف دي یا الله تعالی غوي د هر څه قبول کې او هر مشکل نه وسته هر مصیبت ورته آسان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین.